او مار او لړم چې زهريله دي او دې هم د ژوند د تېرولو یو لار هر څیز چې دی هغه په خپل ژوند باندې روان خپله طریقه باندې الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى او یو ځای ته دا وفرمایل چې زما رب چې دی رب السماوات زما رب هغه دی چې هغه د اسمانونو هم رب دی او د ځمکو هم رب چې کله دا دلایلو ته موسی علیه السلام ویل هغه سره څه جواب نه و سوى د جبر نه او د ظلم ځکه د دلیل په ژبه باندې فرعون ناکام نو به یې د جبر نه کړه ظلم نه دمکی ورکړه موسی علیه السلام ته ورته یې وفرمایل چې که چېرې تاسو زما نه بغیر بل رب ونیو او بل چاته م رب ووایه نو زه به تاسو سنسار ختم دا یو دمکی ورکړه ځکه دا موږ تاسو هم ته پښتو کې وایي چې سپی کله خوله اچوي او غوټه او چک کله لګوي چې کله دی ګیر بیا دغه سپی چې دی هغه د ظلم او د جبر نه کار اخلي ځکه الله رب العالمین د ظلم والا خلق د دنیا نه ختم کړي او غټ غټ خلک یې لري کړي چا چې ظلم د هغوی نن موږ صرف واقعات او واقعات الله قرآن کې چې تاسو به صرف اوس د هغوی واقعات اورئ نور د هغوی د خپو هغه کشفش قدر هم نشته هل تحس منهم من احد او تسمع له اکثار الله فرمایي د هغوی څه خبرې اترې تاسو یا تذکره اورئ یا د هغوی د خپو څه کشفش اورئ هېڅ ختم کړي ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت دې وجه الله رب العالمين قرآن دا عدل لپاره قرآن دا چې موږ را لېږلی دا د عدل د نظام لپاره د عدل د قانون لپاره الله رب العالمين قرآن مجید کې سورة حديد كذا فرمائي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بشك ما پیغمبران را لېږلي او پیغمبرانو سره مې کتاب را لېږلی او د پیغمبرانو سره مې د کتاب سره سره ما میزان را لېږلی تله مې را لېږلی او الله وایي د دې دواړو څیزونو د کتاب او د تلې مقصد څه دی لیقوم الناس بالقسط چې خلق په انصاف باندې راشي خلق په انصاف باندې ودرېږي په عدل باندې ودرېږي